فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وی هر کله تجوید من متعلق فرمای چې هر کله تاسو د من زدا کې فانتشروا في الأرض بیا په ځمکه کې خواره شي وابتغوا من فضل الله ولټوي فضل د الله تعالی واذكروا الله كما هداكم. نو دا الله رب العزت فضل ولټوي یعنی تجارتو کې کار کسبو کې مزدورو کې ځان لا لړشه بد بیا وځي اسلام کې چې څنګه د دنیا د دین د امورو چې تبه د دې خیال ساتي او دا وکې دغه شان چې تاسو څومره دنیایي امور دي او تاسو ضرورت د سره راځي نو د دې هم درته حکم هم کړی دی او طریقې هم درته ښودلې دي او احکامات هم پې جاري کړي. هغې نه یو کار کسب کول دی الله رب العزت وایي چې کله دې عبادت وکړو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب الحلال یا طلب الفریضه بعد الفریضه. کله چې تا د الله رب العزت چې حکم ډایرک په ډایرک احکامات دي او لازمي دي بنیادي دي مونځ دی زکات دی حج دی کوم څیزونه په تا باندې لازم وو هغه دې وکړو نو بیا که ستا د عیان ته یا تا ته ضرورت وي د مزدورۍ یا د کار کسب نو بیا په تا دام لازمي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته به بیا دام او دا داسې لازمي دي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته په بعضې موقعو باندې د جهاد درجه ورکړې چې حلال کسب انسان کوي حلال مزدوري کوي حلال کار کوي نو دې د جهاد درجه ورکړې یو قتال فی سبیل الله هغه ځان نه خو یو فضیلت د یو څیز چې هغه ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پکار دا چې سړی ته د کار کولو ضرورت وي یو خدا نه چې الله رب العزت ول ډېر مال ورکړي او د کار ته دا چې بیا خپل عبادت ته دلان جوړي خلکو سره دې کړه وړه کوي. مخکې دینونو کې دا نو هغې کې صرف دا وه چې تا به عبادت کو نو دا به صرف په خپل عبادت خانه کې او په دې اسلام کې الله رب العزت دا خصوصیت دی که ته چې تجارت کې او دغې کې د حلال او د حرامو خیال ساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې رښتون تاجر چې هغه دروغ نه وي په تجارت کې دی به د پیغمبرانو سره په درجه کې دی به د صدیقینو سره دی به د شهداو سره دی به د نیکانو خلکو سره ته به ځان له پنډ روړې ته به دکانداري کې ته به چې بل کار کسب کې تا ته به الله رب العزت چې تی په صحیح نیت کې د حلالو خیال ساتي د حرامو نه ځان بچ کې الله رب العزت به تا درجه کې د هغې برابر دکه شان مختانوي حرکت کې برکت دی چې ته حرکت کې نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مضمون دی وایي تاسو کار کسب کوئ دي چې ستاسو دپاره الله رب العزت رزق مقرر کړی د حدیث مضمون او ستاسو اولاد هم ستاسو دپاره کسب دی نو بلا معنی او مفهوم یې کیدی شي یو دا دی چې ستا د اولاد هم تا نه چې الله درکړی کسب دی په تا باندې سخته ده نو که ته خواري کې نو آینده ستا چې کوم نوې نسل لادي کیدی شي هغې ته د هغې خوارۍ ضرورت را نه شي د کومې چې تا ته ځکه ته به ډېر وږې له به لږه راحته ورکړي. یو صحابي دی هغه سخته بیماري و اگر چې بیا هغې نه ټیک شوی خو د هغه خیال دا و چې زه وفات کېږم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول مال صدقه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم
دونه سره خیر اخره کې بیا درې میسې راغلي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زه ټیک ته چې ته صدقه کې خو ورته وفرمایل وایي چې ته خپل وارثان دا حاجتمند پرېږدي او بل ته لاس نیسي دا غوره د هغې نه چې ستا ته خپل وارثان دا بې حاجته پرېږدي چې چا د حاجت لپاره لاس نه نیسي نو د دې وجې ګوره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه دا موږ ته معلومیږي دا راوځي دا مفهومات یې ټول راوځي چې تو په تا باندې کله د بالغ ذمهواري راشي کله د بچو ذمهواري دا په مور او پلار وي تر څو چې بالغان نه وي ته به دې ګټه وټاکې دا ښځې ذمهواري په تا باندې اخره پورې ده ښځه باندې که نوکري کوي په پرده کې شرعي پرده کې پرده چې ستوي هغه پرده یو زموږ استادو پرده چې پړوني کې ټولې جامې ښکاري او خاوند بړوا ته دا تپوس نه شي کولی چې بابا ستا خو پرده دا ویښته ښکاري ستا خو دا جامې ښکاري دا ته څه کوي نه یو شرعي پرده را چې داسې پړوني چې هغې کې جامې نه ښکاري او داسې پړوني داسې نه چې د خپلوانو نه ځان پټوي او چې مارکیټ ته وځي نو بیا داسې ګرځي نه چې شرعي پرده کوي او د پردې دننه دې ته څه نوکري ملاویږي که کوي بس د هغې کار یې دی ورته ولې اجازت ورکړه خو چې شرعي پرده کې دننه خو بیا هم که خاوند یې نه پرېږدي نو د ښځې ذمهواري نه ده او خاوند یې بندولی شي اجازت ورسره شته لیکن د ښځې د ټوله ذمهداري د نان نفقې د خوراک څښاک د هغې د جامو او د هغې د کور دا په خاوند باندې او د بچو تر بلوغته پورې د نارینه او دا په سړي باندې دکه شان کله ناکله داسې چې سړی بیا راغټ شي او مور او پلار یې لاجندي دا ډېره د شکر خبره ما ته اوس یو کس وي عام کس ته داسې ډډیانه شانتې خبرې کوي او ډېر داسې پیسې میسې ورسره ډېرې نه چا سره چې مال ډېرې خلک هم ته ډېر راتاوېږي دا اوس را سره لګیا او دا چې راتلم دې داسې نیمه ګنټه ما نو خیر مور اوس وفات شوې ده نو زموږ یو ملګري عمرې نه راغلی نو هغه ته اوس وي هغه سره ناست وو هغه ته وی چې مور دپاره به دې عمره کړې وه او ښه دواګانې به دې ورته کړې وي او مور نو بیا ورته وایي چې زما په مور باندې مې چې کله حج کو نو بس زه ډېر زیاته کنیا داسې پوره لیونی ټایپ شانته دی ورته وایي چې پوره زه سم خوشحاله وم خوشحاله زه کوم چې یو خوا را سره یو کعبه ناسته او یو کعبې ته مخامخ مور را سره ناسته وه وایي ښه کنټرول او ما پې حجر څه کړي دي او مخامخ بله کعبه وایي ښه خوشحاله نو کله ناکله انسان راغټ شي بیا یې مور او پلار ژوندي وي او الله ربالعزت قرآن کې فرمایي دا دي چې بوډاګان شي داسې عمر ته ورسي لکه د ماشوم عمر ځکه بیا انسان ږیره سپینه شي دی حاجتمند شي نورو ته بعضې کارونو کې څوک ډېرو کارونو کې حتی ډېرو څیزونو کې سړی محتاجه شي نو چې دی محتاجه شي نو د ده نه نفقه هم دا بیا په بچو باندې لازمي ده چې کله د سره خپل بینک بیلنس یا پیسې نه وي چې کله ورته څه نه وي نو بیا یې په بچو باندې د ده نه نفقه هم لازم لکه شان حدیث کې راځي وایي چې تاسو د وارثانو له هغې ته پیسې ورکړې او ګاونډیانو باندې خرڅ وکړې نو دا لوی جهاد او صدقه نو دا په تجارت او کسب سره کېږي رسول الله الله رب العزت د داود علیه السلام صفت ذکر کوي وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ وغیره کو دغه الله رب العزت فرمایي چې د پلاسو کې ما اوسپنه چې دا نرمه کړې وه او ده به په دې باندې زغرې جوړولې په خپل لاس باندې کسب کو نو الله یې په قرآن کې دغه صفت ذکر کوي الله یې صفت ذکر کوي د لوارې دغه کار دی چې ده به په لاسو باندې څه کو زغرې به یې جوړولې او اوسپنه مې ولله لاس چې را څه کړې وه دا نرمه کړې وه ګوره الله یې صفت ذکر کوي دکه شان الله رب العزت قرآن کې د هغې کشتۍ تذکره کوي چې کومه نوح علیه السلام دا جوړه کړې قرآن کې الله رب العزت د مختلفو داسې نور څیزونو سلیمان علیه السلام حکم کوي پیریانو ته چې وایي آبادي جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د هغې متعلق راځي
چې هغه به کوم ځای کې بچي خنده کې کنستو کار به ګران شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بګیندری وغیرہ راوړ ته الته به گزار رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې کوم ځای صحابو نشکو الته به گزار رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مسجد نبوي جوړېده چې څنګه باغی ګاډي راوچتولې دغه شان ګډه ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه درنه راوچتو نو دا څه د شرم خبره نه ده دا فخر خبره ده او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پورې او اوسه پورې وې داسې خواګان وړي نه دراغلي دي خو له خیال کوي توجه ساتي وې اوسه پورې داسې خواګان وړي د دین نه دراغلي حدیث کې راځي چې کم کس په لاس باندې ګټه کړو د لاس دان وړي چې څومره خواګان دي دومره خواګان وړي دا بل نه دراغلي حدیث کې راځي پکار دا دی چې سړی له الله توفیق ورکړي دې کار کسب کوي مزدوري کوي دې کې ولا الله ډیر زیات ثواب ورکړي ها ما تاسو ته وی د تیر امتونو د اوی عبادت په عبادت خانه کې تو کېدو نن چې ته په هر شوبه کې د دې امت دا خاصه ده په هر ځای کې تو کار کسب کوا تعلیم و تربیت کوا و صحیح نیت کوا دا الله رب العزت د دې اجر ده ګوره قرآن کې چلته دا نشته چې تاسو ټول په ټول عالمان شئ ټول نشئ کې تاسو ټول په ټول حدیثو کې دا نشته چې مولیان شئ لیکن ټول په ټول ښه انسانان شئ ټول په ټول صحیح امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پکار او دې سره بیا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د دین خواګن وړي بل نشته د حدیث مفهوم دي چې سړی په خپل لاس باندې ګټو او دا نوړې وخوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف کو د حدیث صحابي راځي سوال وکړ ورته وی دا کار سشتا د سکولونو کتابونو کې مداشتا هغه ورته یا دونه تانکی شاګه د معمولی پیسو وای ولا خرج کړو او تبر دا اوس باندې دای ولا واغستل او لرګي ولا په خپل لاس کې ولا واچ ورته زم مزدوري کوي چې بیا دی ونه وینم نو دینه علماء مسله خلک وی علماء ګوره هغه حدیث ته غتلی دا غینه مسله نه کړه زمو ستا پېژانو چې بس خرڅ کو ډاګاو بس ورتاوه هغه یو نو هغه دې ته سوچ کړل نو د دین دا مسله راخیره چې نوې تجارت وي نوې کاروبار وي هغه به پوره ځان ورکړي خپل به نو واسه راو بس یو کس به زوړ کاروبار وي زوړ تجارت او یا په لاس بجې چټي کوي او تا به نوې کاروبار سٹارټ کړی ته به چې دې لاس بجې کوي ظلم درته هغه ټول عمر ځان له ګولې دی پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي حدیث مفهوم دی چې ودی نه وینم کوله هغه لا به روایت نصر یا پنځل نصر دې پس راغی وایسو ګټه داو سیټ دونه ګټه مې وکړه دونه مې غلا کور کې واچولو دومره ما سره پلاس دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د حدیث مفهوم دی وای دا بهتر دی دا استاد کسب او دا په بل حدیث کې راځي او صحابي با دا پملا باندې ګیډي روړ د لرګي وای دا د ګیډو د لرګي روړل دا پملا باندې غوړه دي دا هغه څه نه چې تاسو سوال کړی او دا د قیامت په ورځ دا په تندي باندې دا سوال د داغ په شکل موجود وي الله دې وساتي نو ګوره کار کسب دا د مضبوطو خلکو کار دی دا چې دا کار نه دا په 12 بجې چې پاسي دا چې د اسم نه دا د خدای د طرفم چې تباہ او برباد دی او د مور او پلار مزاري او مور او پلار خپل مزاري دي چې دا بچي دی په 10 بجې او پیدا د سردي خنه کوي کدی وای چې د دې بچی سره کوم کار کسب پنه کوم د دې تباہ کوي د دې کاندي ته ورته د آخرت غم نه کوي د دنیا هوګه کامیاب انسان دی جوړ کا علامه سے بھی اوغت لوی شعر دی هغه کې ہے مرګي وای ہے جرم ضعیفی کی سزا مرګي دا شعر خو چې کله انسان ضعیف وي نو د دنیا یو څه دی نه قبلې خپل رور دی نه قبلې اخلاق دی نه قبلې معاشره دی نه قبلې معاشري خبر ته دی بچی نه جوړ کا خپلم کوشش کوا انسان چې کار نه کوي دی خرابي څومره چې کار کې منډه تړلوي نو خبر تاسو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور دننه
لکه خوشطبي پکار دغه بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی راځه چې منډه وو د منډې مقابله وو تاسې په ایمان وای دا د مشران خو پرې د ګیره کې سپین لګېدلي دا نوجوانان تاسو به کور کې منډه والی شي بار خاص هم نشي والی کور به خپل کور والا سره نشي والی ولې بدنونه داسې د غاټ غاټ سیدان دي جوړ شي ولې څوک کوي کسب کار څوک نه کوي ما دا یو ریسرچ اوس شوی دی یورپي ممالکو کې یو ملک دی والله اعلم د ذهن نه مې ووته په هغې کې د دنیا د ټولو نه زیات چې دی د شوګر مریضان خو لیکن هغې کې د ټولو نه د شکر نقصانی کسان چې نقصان ورکړي د ټولو نه کم دي هغې وجه یو دا لیکلې ده چې 2 غنټې مسلسل هغې ورزش کوي روزانه زمونږ د ابوسارې داسې سوټه پراتی ته دا مسلمان دی زه دا ساري مانځه پسې چې مطالعه کوم کتاب مې د احادیثو ځان سره یا تفسیر اخیستی نو په رنګ روډ داسې یاره چې د دې ټولو سواړیانو نه راجمع کړي د هغې طرفه خیر طلوع طرفه لږ زیاته وي منډه تړله لګوي هغې کې دا به ښه صلاحیت دی د همدې طرفونه چې راجمع کړي په شمار یو 2 هلکان دي هغه د ګیمونو میمونو والي هغه ریګولر منډه وایي او بیا هغلته ولاړ ورزش مرزش هم کوي او نور چې دی زما خیال دی چې ټول ټال سره د مشرانو چا د بعضو خو د زړه اپریشن یې کړی دی پیژنم یا د چا دغه نور بیمارۍ نو هغې مجبوریان دي خو خیر چې هغې سره یې راجمع کړي 10 ته نه رسي 10 ته نه ولې نه رسي چې مونږ قدم الو کشران هم اوس چې دی دی نه هغه دی پوریزي موټرسیکل نه پکار دا دی په لاس باندې کسب کوه لږ بدن له چې بدن نه بس څه پې نه کوې نو بس څنګه چې یو څیز هسې پروت وي نو بس ضایع شي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د ټولو نه خوږنوړې ویلې ده او دکه شان حدیث کې د کعب الاخبار صاحب وایي ما ته دا روایت غالبا د هغه نه دی یا بل یو صاحب نه قول وایي ما ته په صحیح سند سره دا قول د عیسی علیه السلام را رسېدلی دی چې هغه وایي چې ای خلکو تاسو تکل وکړئ تاسو څه وکړئ تکل وکړئ قدم واخلئ الله رب العزت به در باندې د رزق دروازې راکولو کړي نو ته به کار کسب کې ته به محنت کې ټولو صحابو ګوره ته به چېرته ګوره دا عیسایت و هغې کې رهبانیت و که تا به چېرته مثال په طور ځان د خلکو نه جدا کړو اټل چې ابتدایي هغې په خپله جوړ کړو او ته به غر کې کېناستې نو عیسایانو به هغه له یو ډېر ښه شکل ورکړو دا کیسه په امت مسلمه کې نشته چې د کور ضرورت وي ټیک ټاک کار به کې او بچی دی په کار عادت کا کشر دی په کار عادت کا رور دی په کار عادت کا نن خپل اکثر کسان هلکه ته ورته چې څه کار کوې وایي جی بس ما خو ډېر کار کړی دی اوس مې کشران ولا چولي هلکه ته ولې نه سانډا در باندې خپل چې د کوه که نه کار کسب دنیا دین خو دې هم د کشانان دی په دوربین کې په جومات کې څوک نه ویني نو په کار داسې دی او د څونه د ډېرو نه دی چې ډېر کار ته ور واچو دا پښتانوي د چا چې پیر نه د هغه پیر شیطان دا چې اوزګار د ده خو شل شیطانان وي څوک به یې درله یو خوا په ګډه وډه ور واړوي څوک به یې بل خوا ور واړوي څوک به هغه زه بل اصلا نو دی دی کې هغه کلي نوم درته نه هغې ته چې ورسېم د هغې یو کس راسره ما ته وګوره که نه هغه هسې ګپ کې وي خو ستاسو کلي ته وګوره خلک چې دی نو وختي وده و تیاره وه پکې زموږ دا کلي کې خلک ویښ دي او دا نو ما ورته دا څه ښه عادت خو نه دی احادیثو کې هم دې منع راغلې ده خو خیر بیا مې ورته وویل هسې ګپ مې ورسره لګو نور زموږ هم دغه للاخره ټول ورته مې وایي کار کسب کوي وایي کار خو زموږ د هم کوي چې سهار وځي ماښام راځي چې دې سهار وځي او ماښام راشي دله بیا په سر ټوپک کې دا د نرځولي بیا سړک ته راوځي او په ډبه دې ودرېږي دې بیا خدای وادي چې ډبې ته راوځي دې به ځان کټ نه رسوي مونځ به کوي او کټ نه به رسوي دا مزدورکار او دا دې چې لږ دغې سړیتوب وي دې اکثر مونځ هم ډېر که مالي توکي لپاره کوي خو ځان ته مه کوي خو مونځ کوي نو پکار دا دی انسان کار کسب کوي په دې ښایسته ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ډېر کم کوز روایات راغلي او صحابي ورته ما خوب لیدلي استادو په همدا مې سجده لګولې وه هغه ته یې وایي کښېنه راشه ولګو زما په همدا سجده وغیره یو پکې داسې ډېر کم کوز یو په هغې کې من جمله د هغه روایاتو نه یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس به کسب کو د هغه د لاسو کې کندې مندا کلک وي څوک کار مال کوي د هغه لاس کلک وي او دغه شان وي
نو هغه د لاس خپل کو چا والله خپل کو د ټولو پیغمبرانو سردار زما او ستا محبوب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا لاس خپل کو چې ته کسب کې په لاس باندې کار کې او صحابه ګوره ترکانی کړي دا دواری کړي دا تجارت کړي دي حتی دا عبد الله دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه په شان شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مبارک لکشان د اثر بیزان د مدینه منوره کې دا غینه تجارت شروع کړي دي مزدوری د يهوديانو سره کړي دا د مسلمانانو سره کړي دا میچري خلکو له تو کړي دي نو موتاولی کار پیغمبرانو کارونه کړي دي د لاسو کار کړي دي تجارت کړي دي بیا په خلفای راشدینو کې یو خلیفہ داسې نشته چې هغه کار نه کړی موږ چې بچا ډېرې پرېږدي دا او شیګان ته ځان نیغ کوو په دغه څلورو خلفاو کې یو خلیفہ داسې نشته چې هغه کار نه کړی او که بیا ورته ذمهواري حواله شوي نو د هغه د ذمهوارو د وجې د هغه تنخوا بیا د بیت المال نه وغیره نو په کار دا دی څنګه چې د علم فضیلت په احادیثو کې راغلي او په قرآن کې راغلي دي څنګه چې د لمونځ راغلي دي څنګه د ذکر راغلي دي څنګه د دې نورو څیزونو دکه شان په لاس باندې کار کول کسب کول د دې فضیلت په حدیثو کې راغلي دي د سوال نه من راغلي ده او دا کس برکت والا دي د نوړې د رسول الله سلام خوږه نوړې ویلې د تر قیامت پورې چې کم کس په لاس باندې کار کسب کوي الله دې له توفیق راکړي